حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل کدرې کسه په کلي کې یا په دش کې وي او لمونځ په جمعات نه کوي شیطان پر غلبه کوي نو لازمن په جمعات سره لمونځ کوي ځکه سرمش هغه سخري چې د رمې څخه جلا سوی وي نو کله هم تاسې درې کسه یاست که په کلي کې یاست که په دشت کې یاست د کوم یو لمونځ دی نو هغه دې له مخه سي جماعت ته ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اذان واوري او معنی هم نه وي معنا دا مریض یا بیره نه وي پر د باندې ناجوړه نه وي بیا هم د مسجد ته ورنسي لمونځ په جمع ونه کړي د مسجد اذان واوري ورنسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو هغه لمونځ چې دی وکړي هغه نه قبلېږي په کور کې وکړي په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لينتهين رجال عن ترك الجمعة أو لأحرقن بيوتهم رواه ابن ماجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای منع دسی دا خلق د ترک څخه د جمعات یعنی المنځ په جمعات سره کوي او یا زبه د دوی کورونه وسوځم د دوی کورو ته به زه ور واچوم کم کس المنځ په جمعات سره نه کوي نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو دا یاد ساتئ چې کله ته کور لمونځ وکړې او بل سړی په مسجد کې لمونځ وکړي د هغه مسجد لمونځ په جمع سره وکړي هغه تر د کور تر لمانځه 25 درجې زیات ثواب لري ما مخته حدیث شریف درته وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د مسجد اذان واوري او د عذر نه لري یعنی مریض نه وي او د باندې ویره نه وي یعنی نه بیریږي دشمن نه لري او د مسجد ته ورنسي لمونځ په کور کې وکړي وایي دا لمونځ نه قبلېږي نو داسې ډېر کسان سته مسجد نږدې وي اذان اوري بلکې قامت لا اوري خو بیا هم دی مسجد ته نه راځي چې لمونځ په جمع وکړي نو د دغه کس لمونځ کور نه قبلېږي کم کس اذان اوري او دی لمونځ په کور کې کوي نو دا یاد ساتئ باید مو تاسې دا لمونځ په جماعت سره وکړو دا لمونځ قضا نه کړو نو که چیرې لمونځ مسجد ته نه ورځو لمونځ کور کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او د ابو داود روایت ته ابو داود شریف راخصی ده چې دغه سړي لمونځ نه قبلېږي دا حدیث بیا درته وایم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى کچا اذان واورېدی او د لمونځ په جماعت سره نه وکئ او پر ده باندې ویره نه وله او دی مثلا ناجوړه نه و او لمونځ یې کور وکئ مسجد ته نه ورغلی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لم تقبل منه الصلاة او التي صلى و د ده لمونځ نه قبلېږي چې دا کوم لمونځ وکئ نو دا سره ډېر احتیاط کوئ باید لمونځ موږ تاسې په جماعت سره وکړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت ته فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما قصد وسي چې یو کس امر کوم چې خلکو ته لمونځ ورکړي او بیا زه د ځان سره نور کسان بوزم او بوټي ورسره دغه کورو ته ور واچوم چې کم د کورو کسان د مسجد ته نه وي راغلي یعنې لمونځ په جماعت سره نه وي کړی